أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخونکې مهربان دی يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم اے نبی صلی الله علیه وسلم تو ولی هغه سیز حراموي کم چې الله ستاسو لپاره حلال کړی دی آیا د دې لپاره چې تو د خپل بیبيانو خوشاله ول غواړي الله معاف کونکي او رحم کونکي دی قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم الله ستاسو د پاره د قسمونو د ماتولو طریقه مقرر کړی دا الله ستاسو مولا دی او هغه په هر څه پوها او د حکمت خاوند دی وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قال نبأني العليم الخبير او دا معاملہ هم د توجه کولو قابل ده کله چې نبی صلی الله علیه وسلم یو خبره خپل یوې بیبي ته په راز کې ویلې و بیا چې کله هغه بیبي بل چا ته هغه راز کار کړو او الله نبی صلی الله علیه وسلم ته د دې راز کار کولو خبر ورکړو نو نبی صلی الله علیه وسلم د سوحد پوری هغه بیبي داغه نه خبر کړه او د سو حد پوری داغه نه څنګه وکړه بیا چې کله نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته د راز کار کولو دا خبره وکړه نو هغه ته پوښتنه چې تا ته د دې خبر چا درکړو نبی صلی الله علیه وسلم وویل مالا هغه چا خبر راکړو چې هغه ته هر څه معلوم دي او د هر څه خبر دی ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير کتا سدوانه بیبیانی الله ته توبه وباسه نو دا ستاسو د پاره بهتره ده ځکه چې ستاسو زړونه د نیغ لارې نه بیلاری شوي دي او کو د نبی صلی الله علیه وسلم په مقابله کې تاسو په خپلو کې ډله جوړ کړه نو خبر شئ چې الله داغو مولا دی او داغو نرستو جبرائیل علیہ السلام او ټول صالحان مؤمنان او ټول فرښتې داغو ملګری او مددګاران دي عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا لرندا چې کو نبی صلی الله علیه وسلم تاسو ټول بیبيانو لا طلاق درکړي نو الله با هغه ستاسو په بدله کې داسې بیبيانی ورکړي چې ستاسو نه به بهتري وي رښتینی مسلمانانی منونکي توبه استونکي عبادت کوونکي او روزداري کو کونډي وي او کو ناوادو کړي جنکای يا أيها الذين آمنوا قوا
أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اے خلکو چې ایمان مراوړې دې بچ کړې خپل ځان او خپل بال بچ دا غفورنا چې داغه خشاک با انسانان او کانی وی چې پاغه باندې با ډېری بدخویا او سخت فرښتې مقرر وي چې هیڅ کله د الله د حکم نافرمانی نه کوي او څه حکم چې هغه تکیږي هغه په ځای راوړي. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. په هغه وخت کې با ویل شي چې اے کافرانو نن عذرونه موړاندې کوي تاسو له هم هغه څه بدله درکړي کیږي لکه څنګه چې با تاسو عمل کولو. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي الله ته خالصه توبه وباسئ لری نه دا چې الله ستاسو بدیانی ستاسو نه لری کړی او تاسو به داسې جنتونو ته داخل کړي چې داغه لاندې به نهرونه بهيږي. دا به هغه ورځ وي چې الله به پکې خپل نبی صلی الله علیه وسلم او هغه خلک چې هغوی داغه سره ایمان قبول کړي دي نرسوا کوي. داغوی نور به داغوی نه مخکي او داغوی خی طرف ته منډي وهي او هغوی بوایي چې ای زمونږ ربا زمونږ نور زمونږ د پاره مکمل کړي او مونږه وبخه بشکا ته په هر څه باندې قدرت لري. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. اے نبی صلی الله علیه وسلم د کافرانو او د منافقانو سره جهاد وکړه او داوی سره سختی شروع کړه. داوی زه دوزخ دی او هغه ډیر خراب زی د ورتلو دی. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. الله د کافرانو په معاملې کې د نوح علیہ السلام او د لوط علیہ السلام خزي د مثال په تور پیش کوي. هغوی دواړه زمونږ د صالحانو بندگانو په نکاح کې وي خو هغوی د خپل خاوندانو سره خیانت وکړو او هغوی د الله په مقابله کې دا هغوی هیڅ هم پکار را نغلل.
دوانو ته ویل شو چې ورته د تلونکو خلکو سره تاسو هم ځای. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. او د مؤمنانو په معاملې کې الله د فرعون د بیبي مثال پیش کوي کله چې هغه دعا وکړه اے زما ربا د خپل ځان سره زما د پاره په جنت کې یو کور جوړ کړه او ما د فرعون او داغو د عمل نه بچ کړه او د ظالم قوم نه ما خلاص کړه. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. او د عمران د لور د مریم مثال ورکوي چې هغه د خپل شرمګاه حفاظت کړي وو بیا مونږه د خپل طرفنا پاغي کې روح پکوهلو او هغه د خپل رب د حکمونو او د هغه د کتابونو تصدیق وکړو او هغه د حکم منونکو خلکو نه و.